خپل وطن ته چې ځي داسې وایي نابلده وطن ته لاړل. چې زه افغانستان ته لاړ شم که نه ما ته اول خپل ملک معلوم نه ده چې زه د کومې ولسوالۍ یم. کاروبار چې خپل ځان ته برابر نو وخت پکې لګېږي. پاکستان سرمایه‌داره ولې نه وباسي چې غریب پسې راخیستې ده. اوس د افغانستان حکومت ته پکار ده چې موږ ته په افغانستان کې وظیفه راکړي. نه مې تانه لیدلې نه مې جیل لیدلی. خپله خواري او غریبي کوم خپل عاجزي کوم که کور کې وږی یم او که تږی یم چاته کوم فریاد نه لرم. او داسې افغانان دي نه پکې کارخانې شته نه پټریان شته ده. د کاروبار ډېر سختې ستونزې دي او مشکل ډېر زیات ده. تعلیم نشته سهولیت نشته چې دا تلي دي ټول پښیمانه دي. څوک په ایران راوتښتېده څوک په یو لار راتښتېدلي. زما پیدایش په فقیرآباد نمبر 1 کې شوی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوی پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو دا وخت موجود یم بورډ بازار کې. نن به خبره کوو د افغان کډوالو حوالې سره چې په افغانستان کې څه روان دي او آیا د بورډ بازار نه څومره کسان خپل ملک خوږ افغانستان ته تللي دي او هلته کې د هغه افغانیانو دپاره څه ځي نشته که نشته یا کورونه شته که نشته دی. په دې ټول هر څه باندې به خبرې کوو. دا وخت موږ سره یو مشر موجود دی هغه سره خبرې کوو چې هغه په دې اړه باندې څه وایي چې افغانیانو په افغانستان کې څه پوزیشن دی. السلام علیکم کاکا. وعلیکم سلام. کاکا جانه څنګه یې ښه؟ الحمدلله الله نه راضي. کاکا جانه دا راته ووایه چې څومره مودې نه په پاکستان کې او دا راته ووایه چې په بورډ بازار کې خو زموږ ډېر وروڼه افغانیان کار کوي لګیا دي. څومره افغانیان در دې دمه پورې خپل ملک افغانستان ته تللي دي؟ یاره که درته ووایم ډېر زیات افغانان تللي دي. که په حساب باندې سي خو سوشل میډیا دور د هغوی ته معلومات کیږي چې انټري په تورخم باندې څوک ځي نو هغوی ته پته لګېږي چې په تورخم باندې دونه افغانیان واوړېدل خو ډېر زیات تللي دي. زما په سوچ باندې ډېر زیات لاړل. دا راته ووایه چې کم افغانیان وروڼه ستاسو تللي دي نو هلته نه تاسو سره رابطې کوي چې د افغانستان حالات څه دي. آیا هلته کاروبار شته دی چې څنګه کاروبار تاسو په پاکستان کې کوئ؟ هلته چې کم کډوال تللي دي د هغې دپاره کورونو څه انتظامات څه ځینه شته که نشته؟ اول خو ما دغه اوس د غریبانه روزګار ده د ما د بسکټو کاروبار کومه. داسې اوس دې ځای نه افغانستان ته ځمه او دا وړکی کاروبار ده زما دا بندېږي. نو هلته کې دی د پاکستان نه چې کوم افغان کډوال ځي نو داسې وایي چې نوي دي خپل وطن ته چې ځي داسې وایي نابلده وطن ته لاړل. کاروبار چې خپل ځان ته برابر نو وخت پکې لګېږي او مشکل ډېر زیات د کورونو ده او خیمو کې اوسېږي. د سلو کې داسې ووایي چې د 80% کسانو کورونه وي د 40% افغانیانو کورونه خپل نشته دي. مشکل ډېر د کورونو ده ورته او کاروبار به کې فلحال چا نه ده روان کړی او کار مشکل ډېر زیات ده. زمونږ بعضې افغانیان وروڼه مونږ ته کمنټس کوي لګیا دی چې یاره په افغانستان کې ډېر زیات کاروبار دی او دا دي ویده افغانیان د خپل ملک افغانستان ته راشي. نو آیا دا حقیقت دی؟ د ټولو نه خو اوله مهم خبره دا ده ما و دا 40 کاله عمر نه ده اوس سپین ږیری ښکاله معدې تکلیف مې ده. که زه درته وایم په پاکستان کې چې څنګه د 23 او یا ریسکو ډبل 1 کې ډیپټي کوي نو دغه 50 40 55 هزار 60 هزار پورې تنخواه ملاویږي. اول زما اوس ښه دي په موټو باندې ښه مضبوط یم. اوس د افغانستان حکومت ته پکار ده چې موږ ته په افغانستان کې وظیفه راکړي. زه ښه حکومت کې ډیپټي کولی شم حکومت کې موږ ته ډیپټي نه راکوي او داسې افغانان دي نه پکې کارخانې شته نه پټریان شته ده او د کاروبار ډېر سختې ستونزې دي او مشکل ډېر زیات ده. دا راته ووایي څه غوښتنه کوئ د خپل حکومت افغانستان نه؟ کوم وروڼه ستاسو تللي دي آیا هغوی څه وایي چې مونږ واپس پاکستان ته ځو که نه؟ یاره د افغانستان حکومت نه زموږ د مطالبې دي چې پاکستان حکومت موږ نه پرېږدي. کارټونه لرو موږ ته وایي لاړ شئ خپل وطن ته نو زموږ خو څه زور زبردستي پاکستان حکومت سره نشته که نه. موږ خو په خوشحالۍ ځو چې موږ شړي بیا زور زبردستي ورسره نه کوو ځو خپل وطن هم د انکاري نه یي تېنه. خو دا غریبه طبقه یي موږ ته مشکل دغه ده چې موږ ځو په تلو کې موږ ته ډېر سخت مشکلونه دي. اول زه خپل ځان که درته وښیم په غونډ افغانستان کې زما کور نشته ده ځمکه مې نشته ده نو زما زړه نه کېږي چې زه خپل وطن ته لاړ شم. څه وایي چې افغانستان ته ځئ نو ستاسو بچي څه وایي چې یاره مونږ ځو که نه ځو ځکه چې دلته پیدا شوي دي لوی شوي دي هغوی څه وایي؟ یاره که زه درته ووایم بچی خو مې زړه نه کېږي خو زه یې پلار یم خو چې زه ورته ووایم چې خپل وطن ته ځو نو ما سره خو خامخا ښځه مې هم ځي بچي مې هم ځي. که خپه یي که خوشحاله خو خپل وطن ته زه بیا یم ما سره رضایت لري چې لاړ شي.
ډیره مهرباني کاکا جان دراته وای تاسو هم د افغانستان یې ګور وره څومره وخت هم په پاکستان کې تیر کو زما پیدایش په فقیر آباد نمبر 1 کې شوی ده نو څه وایي چې اوس تاسو پاکستان وباس لګیا دی چې خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ څه روزګار کوئ دلته افغانستان ته چې لاړ شئ هغه روزګار به وکړئ مسله دا ده چې زه افغانستان ته لاړ شم که نه ما ته اول خپل ملک معلوم نه ده چې زه د کومې ولسوالۍ یم پلار مې مړ ده مور مې مړه ده دلته ما ښخ کړي دي نیکه مې دلته ښخ کړی ده ما ته دا پته نشته چې زه د کوم ولایت یم زه به چېرته لاړ شم مطلب یعنی تاسو ته په افغانستان کې د خپل زین رئیس هم پته نشته هېڅ پته ماته نشته څه غوښتنه کوئ د پاکستان حکومت نه څه غوښتنه کوئ چې تاسو پلار نیکه چې کوم دی دلته ښخ شوي نو څه مطالبه هم شته دی په زړه باندې هم څه شته په زړه م دا دي چې موږ پرېږدي په کلاره باندې خپل په عزت باندې نه د دولت نه څه غواړو نه د دولت نه کوم امید لرو نه کوم ګوند کې استو نه کوم ګوند سره زمونږ غرضتیا شته ده مسله دا ده چې غریب خلک پاکستان سرمایه‌دار ولې نه وباسي چې غریب پسې راخیستې ده غریب نه څه غواړي غریب دي سرمایه‌دار وباسي چې د کروڑونو مالکان دي دوهم دې غریبو پسې راخیستې ده سرمایه‌دار دی وباسي غریب خپله ورپسې منډې وهي پاکستان دې سرمایه‌دار وباسي پاکستان دې غریبه طبقه نه پازابوي بیا هم چې پازابوي زوبه کمزور و زبردستي نه لرو څه سهولیات تاسو دلته ملاویږي دلته دغه سهولیات د چې ارامه باندې پراته یاستو په عزت باندې پراته یاستو موږ ته عزت یې راکړی قدر یې راکړی شپېته کاله زما دلته عمر تېر شوی ده ما ته له تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي نه مې تانه لیدلې نه مې جیل لیدلی خپله خواري او غریبي کوم خپل عاجزي کوم که کور کې وږی یم او که تږی یم چا ته کوم فریاد نه لرم زموږ چې کوم نور رونه افغانیان تللي دي افغانستان ته هغې څه وایي د افغانستان باره کې چې هلته روزګار څنګه دی هلته سهولیات شته که نشته تعلیم څه صورتحال دی تعلیم نشته سهولیت نشته چې دا تللي دي ټول په خیمانه دي څوک په ایران راوتښتېده څوک په یو لار راتښتېدلي څوک په بله لار راتښتېدلي زه د پاکستان د حکومت نه دا غواړم چې غریبه طبقه دې نه په عذابوي نه در نه څه غواړو نه رانه څه غواړي نو هغې وایي چې دی خپل ملک افغانستان ته لاړ شي او بیرته واپس چې کوم دی نو ویزې دی ووایي بیا د پاکستان ته راشي نو ولې مطلب تاسو ولې نه ځئ په ویزه باندې ولې نه راځئ لیګل طریقې سره تاسو دلته ژوند وکئ ورورجانه له ما نه ښه پوهېږي تعلیم یافته به زه او بېسواده انسان یم صحیح ده زه $400 چې په ویزه باندې یا $500 ورکوم دا ته ما ته راکې ته خو یې نه راکې که نه زه بېګا ته د رزق درک په کور کې نه لرم زه $500 د کومه دومره دا 50 کاله 60 کاله چې ما ته پاکستان عزت راکړی ما ته د نور هم راکړي یا د پاکستان ویزې کولو کې زمونږ ویزه واخلو موږ خپل ځان ته لاړ شو جای پیدا کو یو د تنبو جای پیدا کو یو دشته کې واړو نو چې داسې سربخوده زه لاړ شم واړه واړه بچي مې دي واړه واړه مسي مې دي دا زه چېرته واړو او دا بارانونه وشي زما زړه به خیرا نه کوي تا ته زما والا هغه بچی به تا ته خیرا کوي پاکستان واضح درته وایم هغه بچی به زما تا ته خیرا کوي یو زه نه چې دا څومره تللي دي په زبردستۍ او په زور دي وویستل لاړل صحیح ده ستا د کور آبادي پاکستانه موږ ته د قدر راکړی عزت دې راکړی زه د عیب په وخت کې فقیر آباد نمبر 1 کې پروت وم چې هغه تاریخ تر اوسه پورې زه پروت یم ما ته پاکستان پولیس دا نه دي ویلي چې زه جنجیک سالته کښېنه ولې غلط ګرځم نه غل زه نه یم زناکار زه نه یم بدکار زه نه یم نو پاکستان ما سره څومره ده ولې غریبۍ ته ځم او مازدیګر ځم چا سره نه داد لرم نه طلب لرم دا مهرباني دي پاکستان وکړي چې مهاجر سړي زر کرتې ځو انکار نه کوم او نه وایم چې زه نه ځم خو ویزې د چالان کې یو ویزه خو دلته موږ جوړه کړو جره لاړ شو یو دشته کې د یو تنبو جای خو ځان ته وګورو بیا به زه جواب ورکړم چې وروره راسه دغه ده زه درنه لاړم او د خدای په امان ولاکه یو مهاجر هم په سترګو ګوري 10م پاس ده په سکول کې ده افغانستان کې خو جنکیانو ته سکول تعلیم نه ورکوي که نه نو ولې زما عزت خرابوي ولې زما زندگی تباه کوي
او دا یتیمان دي د دوه پلار په کراچۍ کې ټرک وهلی ده دا 3 کاله کېږي چې زه خدای ساتي زه نه ساتم لسم پاس ده د دې 2 کاله ورته پاتې دي دا په افغانستان کې چې طالبان سکول ته نه پرېږدي د دې عمر تباه سو که نه سو دا غرقه سوه که نه سوه دوی دې دغه وکړي چې افغانستان کې دې د ښځو سکولونه خلاص کړي یو امیندار ځي هسپتال ته ځي نارینه پکې ګوتې ووایي ښه ده که زنانه ګوتې ووایي خو دې ته دا پښتانه سوچ نه لري د ما عزت ته شرمۍ په افغانستان کې ولې دومره کال دې عزت راکو اخره کې دې په شرمونو شرمولم اخره کې دې بې عزته کړم دا عزت دې ته خپل در وګرځوه ډیره مهرباني کاکا جانا دا تاسو د دوه مشرانو خبرې واورېدې چې صحیح ده مونږ خپل ملک افغانستان ته ځو انکار ترې نه کوو خو پاکستان له پکار دی چې مونږ ته ویزې کولو کې چې واپس په خپل ویزه باندې راشو دغه روزګار هم دغسې جاري وساتو ګینې زو خپل ملک نه انکار نه دی کړی او هغه خلکو دپاره دغه ویډیو سپیشل ده چې کومو کسانو مونږ ته په کمنټس کې ویلي چې په افغانستان کې روزګار هم شته تعلیم هم شته او صحت هم شته نو دا د دغه دوه مشرانو خبرې کم چې د افغانستان سره تعلق ساتي دا زموږ نه پروګرام در بل پروګرام پورې مالا او زما ټیم لرا کی اجازه دلوي الله پامان